فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين زما عزتمندو محترم و مسلمانان و اوریدونکو انسان اللہ رب العالمین تا زما عزتمندو په هر حال کی محتاج دے کہ ہر څومره د انسان طاقت والا دے هر څومره مال او دولت ورسره دے هر څومره یو ملک او بادشاہي ورسره ده بیا هم الله پاک ته محتاج دی او کار څومره دینداری او تقوا په انسان کې پیدا شي بیا هم د انسان الله پاک ته محتاج دی د وجینا یو صحیح حدیث مبارک کې راغلی د الله نبی ارشاد فرمایلی دی لو ان اولکم و آخرکم وإنسكم وجنكم
كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد في ملكه شيئا. اے بندگانو که اولنی او رستنی ټول انسانان او پیریان غونډه د یو ډیر تقواداره او متقی انسان اندازه باندې شي د الله په بادشاهي کې به هیڅ زیاتوالی رانولی. اولو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص في ملكه شيئا. كأولني وآخرني انسانان و پیریان ټول دسی یو فاجر انسان بشانت شي ام د الله پاک په بادشاہي کې بس کمواله رانولی. دلیل بدی باندې چې منګ او تاسې الله پاک ته په هر حال کې محتاج یو. نو هغه بندگان د الله ډیر خوښ دي چې یو په دوی کې د څه بندګۍ ماده وي، ځکه چې الله ته محتاج وي او عاجز وي نو بیا د الله بندگی کوا، الله ته سجدې لګوا. هغه بندگان الله ته ډیر محبوب دي چې باوی کې د بندګۍ صفت وي د الله بندگی کوي. یو حدیث کې مراغلی معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ ارشاد ده، هغه وی یو مجلس ته رالم د نبی صلی الله علیه وسلم مخې ده، فقلت موتل یا رسول الله اوصنی، اے د الله نبی ما ته څه قیمتي او ښایسته وصیت وکړه چې زه به هغې باندې یو ښایسته انسان جوړ شي. وی نبی صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمایل وعبد الله کأنک تراه، یو دا دی چې د الله داسې بندګي وکړه گویا چې الله پاک مخامخ وینم زه. مقصد دا دی چې بدیهان سه په خشوع او توجه سره د الله بندګي وکړه. دا صفت دی ډېر قیمتي او ښایسته. و یوې راته دا وویل، دویمې راته وویلې وعدد نفسک فی الموتا، ځان په مړو کې شماره هر وخت. څه معنی؟ یعنې داسې ویوه چې زه نن دی که سبا دی مړ کېږم او زما دا ژوند چې دا ډېر لږ دی او مختصر دی، نو هر وخت ځان مړی او نیمګړی حسابوه. دا هم ډېر ښایسته نصیحت دی، ځکه کله چې یو انسان سره دا فکر وي چې زه سبا یا بله ورځ مړ کېږم یا مې نیټه نږدې ده، نو دې انسان سره د تیارۍ غم ډېري. نیک عمل کې هم کوشش کوي، بندګۍ هم کوي، الله نه دعاګانې هم غواړي. او کله چې یو انسان امید وګري چې ستا خو لا 50-60 کاله ژوند شته، ته خو لا ځوان یې، د بیا دا انسان شیطان او نفس دی د بندګۍ نه خرابوي. او اصل بندگی هغه د زما عزتمندو چې ځوانۍ کې انسان د الله بندگی وکړي. یو سړی بوډا شي، هغه صرف جماعت له راتلی شي او نور نه د جرګې دی، نه د پیسو ګټلو دی، نه د خواهشاتو اخیستو دی، نه بدن کې څه حرکت شته. جماعت ته دا هم مجبورن هم راځي،
کله یو څه ایمان پکې کمال الله دې چې دا سړی ځوان دی پیسې هم ګټلی شي ګناهونو طرف ته هم خواهشات راځي دارنګې په هره خبره هم پوهېږي دنیا کې ګرځېدی شي او د دې سره د خپل خواهش کنټرولوي د الله بندګۍ نه کوي الله ته عاجزي کوي دا اصل کمال دی نو ته وی چې ځان مړو کې حساب کا د دنیا ژوند داسې مختصر دی زموږ مقصد بندګي ده چې الله موږ له د بندګۍ توفیق راکړي او الله زموږ نه خوشحاله شي او درېمې وی راته وفرمیل چې واذکر الله عند كل حجر وعند كل شجر الله یادوه په وخت په خوا د هر بوټي کې او په خوا د هر کاڼي کې څه معنی یعنې که د یو بوټي د لاندې ناست دی که په یو غره کې د یو کاڼي په خوا کې یا په یو عام ځای کې په هر ځای کې الله یادوه الله نه غافله کېږه ما ذکر ولذکر الله اکبر ډېر لوی عمل دی چې مؤمن ته هر وخت کې الله یادي څلورمې وی راته نصیحت دا وکړو چې فاذا عملت سیئه انسان دی که کله د نه یوه ګناه وشوه نو فعمل بجنبها حسنه د ګناه پسې د هغې په خوا کې زر یو نیک عمل وکړه السر بالسر والعلانیه بالعلانیه که پټه ګناه دې کړې ده وایي پټه زر یوه نیکي وکړه که ښکاره ګناه دې کړې ده وایي ښکاره یو نیکي وکړه نو دغه نیک عمل به راولېږي ستا د هغه ګناه خانه به محوه کې ورانه بیږي ځکه قرآن کې الله ارشاد فرمایلی دی ان الحسنات یذهبن السیئات نیکې دی چې دا ګناهونه ورانوي او د الله نبي ارشاد فرمایلی دی چې واتبع السیئه الحسنه تمحوها د ګناه پسې نیک نیک عملونه زر زر وکړه نو دغه نیکۍ نه به راولږي او ستا نیکي به ختمه کړي نو په دې حدیث مبارک کې معاذ رضی الله عنه وایي چې څلور وصیتونه یې ماته وکړه چې زموږ مقصد دا یو چې د الله بندګي کوه دویم دا دی چې ځان مړو کې حساب کا دریم دا دی چې الله یادوار وخت کې الله هیر نه کې او څلورم دا چې ګناه دې نه وشوله نو د ګناه نه وروسته نیک نیک عملونه کوه دغه نیک عمل به راولږي هغه ستا ګناهونه به ختم کړي نو زما عزتمندو ما عرض کو چې یو په انسان کې د بندګۍ ماده وي الله ته دا انسان محبوب دی ځکه دا چې کله الله ته په سجده پروت یا الله ته په رکوع باندې پروت نو دې وخت کې دا الله ته ځان ډېر محتاج کړی او الله ته ځان ډېر عاجزه کړی او دغه کیفیت د الله خوښ دی ته وګوره یو سړی دی چې یو چا سې زیاتې کړی نو په شریعت کې دا جایز نه ده چې هغه ته په خپو پرېوځي لیکن کله چې هغه ته په خپو پرېوځي او معافي غواړي ته دې سړي ته وګوره دا څومره ذلیله کاري دغسې چې یو سړی الله ته ځان ذلیله کړی نو د دنیا یو مالک هغه خو به زما عزتمندو یا دې معاف کوي یا نه لیکن الله رب العالمین ته چې یو انسان په داسې حال کې پروت دی الله ډېر مهربانه دی هغه ورته معافي کوي دې د وجې نه د دې رمضان المبارک مقصد دا نه دی چې رمضان المبارک کې یو انسان بندګۍ سے شوق و تلاوت سے شوق و عبادت سے شوق و او اوس چې کله رمضان ختم شو بدل دې ښایستو اعمالو هغه رجسټر بند کو
نظم عزتمندو هغه الله پاک چې رمضان المبارک کې موږ سره کومې وعدې وي کومه بدلې راکولې کوم د آخرت وعدې وي همغه زما عزتمندو د الله رب العالمین اوس همغه وعدې دي نو مؤمن بنده به په هر وخت کې د الله پاک بندګۍ کې مشغولي دویمغه انسان الله ته ډېر محبوب دی چې دکې د انابت او د طلب مادي سمانا مؤمن مسلمان دی دا د هر خیر طلب لري انابت بکیوي شوق رغبت بکیوي که څوک د یو خیر مجلس کوي هغې له ځان رسوي که څوک د یو نیک عمل کوي هغې ته ځان رسوي که څوک د یو ښایسته ذکر یا دعا کوي هغه یادوي یعنی هر خیر او د نیک عمل باره کې دکې انابت شوق رغبت دی دې د وجې نه که یو سړی په مؤمن نه دی مشرک کافر دی خو د ده په ړه کې لږ شی د انابت او خیر طرف ته میلان پروتو د الله کار دی الله ورته د اسلام هدایت او د اسلام لوی نعمت ور نصیب کړي او که چېرته مؤمن مسلمان دی خو دا ذهن وله چا بند کړی دی ورته وایي چې د پلانکي ځای ته مه ځه د دې خلکو خبره ما وره دا پلانکین دي دا پلانکین دي او دکې لږ شه د انابت او میلان شته الله د ده دا توجه دغې حق طرف ته برابروي ځکه الله د انسان د انابت عاجزي او الله طرف ته شوق رغبت دا د الله خوښه د دې موسی علیه السلام واقعه تاسو وګورئ او یا زره ساحران موسی علیه السلام مقابله کې فرعون راجمع کړ نو کله چې وی دوی راجمع شو موسی علیه السلام ورته ویل ویلکم هلاک شئ تاسو چې دا څه راوړي دا خو سحر دی او ما خو چې څه راوړي دا وحی ده وی دوی چې دی قرآن وی خلصو نجیه لږ شاید یې راجدا شو نو چې راجدا شو نو مشورې وکړه نو یوه خبره بعضو دا وکړه چې دا سړی چې دی موږ به یې دباو لړه کوي ځکه د باطل پرستو طریقه م دی چې ته ویږي دا سړی په څه طریقه لاندې کم یو دباو شور لکه د اوسنو د مناظرو کې هم دا شي چغې دروغ برګنډې او دباو نو دوی وایي چې دا موږ به یې کیدی شي دباو کوي نو بیا یې دویم نورو مشوره چې وکړه ویل نه دا خبرې د داسې معلومیږي چې څه د کمال نه ډکې دي دا خبرې ګوره لکه بدې نه دي نو اخري مشوره دا وکړه چې که چېرته دا خبرې صحیحه د هغه وي خو مونږ خو څه دغه نه وي یعنې لږ شی میلان پکې و هغه لږ انابت او میلان د الله کار ته وګوره او یا زره ساحران ادب احترام یې وکړه د موسی علیه السلام و یا ته مخکې خپله دغه ښکاره که یا بیا منګه داسې ونه ویل چې به نه منګه نو کله چې وایي دوی دا سحر ښکاره که قرآن وایي وجاءو بسحر عظیم ډېر لوی سحر یې راوړ سحرو علی اعین الناس د خلکو په سترګو باندې م جادو تر دې چې موسی علیه السلام لږ شی ګبراو شو علماو دومره پړي جوړ کړه چې سم د اسمان طرف ته اوچت شو د هغې نه ماران جوړ شو اژدهاګانې جوړې شو او یو میدان و هغې سم ډک کړ ځکه 8000 کسان موسی علیه السلام ته الله وایي لا تخف یریږه ما تا لاس کې چې کوم امسا د هغه ګزار کا موسی علیه السلام چې امسا ګزار کړه نو قرآن لنډ تعبیر کوي چې د امسا څوک تلقف ما یأفکون دا ټول سحر یې ورله داسې راغونډ کو او خولې ته یې داسې واچو لکه یو د ډوډۍ یو نوړی یو لقمه نو دې ساحرانو چې دا کرتب وکاته
او مخکې د ملک شان دی هغه انابت او میلانو نو ویل چې دا د بشري طاقت نه دی نو غیر اختیاري الله ته به سجده پرېوته فألقي السحرة ساجدين الله وی غیر اختیاري پرېوته فرعون داسې لوی دباو وکړو چې دا ستاسو مشر دی او تاسو د مرګري یاستئ او یو مخکې نم یو فراډ جوړ کړی زما خلاف یو خې د خلکو ذهن به دې خراب دویم دا دی چې زه به څه وکړم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم على جذوع النخل زه به ستاسو لاس او خپې رد و بدل پرې کړم او په دار باندې به وخېږم او تاسو ته پته ولګي چې د چا سزا ډیره سخته ده لیکن د الله کار ته ګوره د لږ ساعت ایمان د لږ ساعت انابت د لږ ساعت تسلیمېدل دومره داسې کلک چې فرعون ته وایي چې لا ضرر هېڅ ضرر نشته که ته موږ ټوټې ټوټې کې موږ دې ته تیاري نو مفسرینو لیکلي چې د ورځې په سحر حصه کې د دې مناظرې نه مخکې په سحر حصه کې 80,000 کسان راغلي کافران او په لږه حصه کې بعد 80,000 کسان وګرځېدل مؤمنان د لږ ساعت مخکې 80,000 کسان راغلي عنادیانو او لږ ساعت وروسته چې کوم دی وګرځېدل منیبین الله ته عاجزي کوونکي لږ ساعت مخکې د غرمې نه جهنمیانو او لږ ساعت وروسته چې کوم دی جنتین سکه شهیدان شو لږ شی بدوي کې هغه خبرې طرف ته یو ذره میلانو الله ورته هدایت وکړ او فرعون دا ټول کرتبونه ولیدل لیکن الله ورته هدایت نه ولیکلې همداسې الله تباک نو چا کې چې لږ شی د خیر هم دی الله ورته هدایت نصیب کوي د دې نبی صلی الله علیه وسلم په سیرت کې بعضې د مشرکینو داسې عجیب عجیب واقعات دي داسې خلکو ته الله هدایت کړی دی چې په تاریخ کې چې د هغوی کلمات یا د هغوی هغه خبرې او ژوند ته مطالعه کې ته به وایې چې دا د هدایت بالکل لایق نه و خو لږ شان د انابت یا څه خیر به کې الله لیدلی و الله هغوی ته مې هدایت ورکړ سیرت کې دی وایي یو قیدیانو کې یو قیدي د الله نبي ته راغلی و نو د هغه پلار چې و دا ډېر خفه و د هغه د پلار نوم عمیر ابن وهب نو دی وایي یو ورځ سار راووته او حرم کې حرم ته راغی چې راغی ډېر زیات خفه دی چې ویې کتل د دې حتیم په خوا کې یو بل مشرک ناست دی صفوان ابن امیہ دا هم ډېر ضرري و نو دا عمیر ابن وهب د ده خواله راغی نو ده ته یې ویلې چې صبح به خیر سبا دې په خیر تیر شو دا د مشرکینو هغه سلام و نو هغه ورته چې یو په خیر نو دواړه کېناستل او دا خبرې شروع کړې چې بدر کې زمونږ دا مشران ډېر بېځای قتل شو او بیره لکوي ته مو ورتول او دې مسلمانانو موږ سره ډېر ظلم زیاتی و دا تذکیرې کولې نو په دې تذکیرو کې د دې عمیر ابن وهب د خولې نه یوه خبره ووته وایي کاش کې چې زما د دې اهل عیال څوک تربیت کوونکي وي او زما د دې قرضونو څوک ذمهوار وي دا قرض را باید نه وي نو ما به د محمد صلی الله علیه وسلم قتل کړی وي ځکه زوی مې د هغه په قید کې دی په دې بانه باندې به ورغلی وي او ایسته به مې بس قتل کړی وي که زه مړ شوی وی خو پروا نه وه د بچو به مې څوک ذمهوار وي او دارنګې د قرض به مې ذمهوار وي نو دې صفوان ابن امیہ چې سوچ وکړه چې دا خو یو ښه موقع ده نو ده ته یې ویلې چې د دې دواړو خبرو د زه ذمهوار یم
مال الله دونه پیسې راکړي چې ستا بچي به ډېر ښایسته ژوند تېروي زه به د هغوی هر لحاظ څه خیر خبره لرم دویم دا چې به تا کم قرضونه دي او قرضونه دې ما ته ټول ذکر کا زه به یې دله خلاص کړم هغوی ویل چې بس ما خو همدغه ارمان و خو ورته وایي چې ګوره د دې خبرې نه به یو ته خبرې او یو زه بل چا ته به دې راز نه وي هغه ویل صحیح ده کور ته راغی ډېر په تبه کې دي ښځې د وجې سورلی مرلی راله تیاره کړه او زما توره چې د هغې له تیری کړه لږه او زهر پې ومږه زار هغه توره کې یې وله زهر پې ومږل او سورلی یې وله تیاره کړه او غاړې ته یې توره واچوله او سیده روان شه مدینې ته اوس دی په دې نیت روان دی چې زه د الله نبي قتل کم مدینه کې یو ځای بل ځای وکاته آخر خبر شه مسجد نبوي کې ناست نو د مسجد نبوي نه بار سورلی ودروله او د الله نبي طرف ته را روان شه عمر رضی الله عنه ویل عمر دا رزیله ډېر ضرري انسان چې د مسلمانانو جاسوسین هم کړي موږ له ډېرې تکلیفونه م راکړي دا چې را روان دی نو د څه اراده خرابه کاري نو زر د نبي علیه السلام نه ملګري راتاو شو چې ده ته کوم ضرر ورنه کړي نو کله چې را نږدې شو عمر رضی الله عنه کلک ونیو چې وینې ویلې د الله نبي د ده اراده ما ته ښه نه کاري نو نبی صلی الله علیه وسلم ویلې را پرېږده نو هغه را نږدې شه ورته وایي نور هم را نږدې شه عمر رضی الله عنه ورته وایي ته لږ اخوا شه وایي څنګه راغلی ای عمره وایي دا ستا په قیدینو کې زما بچی دی نو ما به یې احسان وکړه دا بچی راسه پرېږده نو د الله نبي ورته وایي دا توره یې څنګه اچولې نو دوی وایي چې زموږ د تورې تېروالی خو بدر کې مات شوی دی تاسو خو زموږ تورې په څه کړي دي یعنې موږ به د دې نه وروسته تاسو باندې څه اراده ولرو نو د الله نبي ورته وایي چې رښتیا وي وایي همدغه خبره ده چې صرف خپل بچي پسې راغلی یم نو د الله نبي ورته وایي چې ای عمره د حاتم په خوا کې چې تاو صفوان ابن امیه کېناستی او د بدر د هغه وجلې شو خلکو تذکره مو کړه او د هغې نه وروسته ته وویل چې کاش چې زما د اهل عیال او د قرض څوک ذمهوار وي نو ما به د نبي صلی الله علیه وسلم قتل کړی وی او صفوان ابن امیه تا د ټوله ذمهداري واخیسته آیا دا خبره دروغ ده نو دا لږ ساعت غلی او غلی او حیران شو او بیا یې ویلې چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله زه ګویي کوم چې الله یو ذات دی او محمد د الله بنده دی او رسول دی ویل ای د الله نبي موږ به مکه کې ستا خلاف کوو تا به ویل چې وحی راځي موږ ویل کېدی شي بل څوک یې وته کوي مختلفې برګنډې به م کولې لیکن په دغه ځای کې زما او د صفوان نه بغیر بل یو مخلوق هېڅوک هم نه و معلومیږي چې هغه رب العالمین چې د عرش د پاسه دی هغه تا ته وحی رالیږي او ته یقیني پیغمبر یې الله ورته اسلام نصیب داسې شخصیت دی جوړ شو سبحان الله چې عمر رضی الله عنه به بیا ویل چې عمر ماته د خپل بچي نه زیات محبوب دی نو کله کله یو سړی په یو غلطه اراده راغلی لیکن لږ شی خیر نابت پکې دی الله ورته ایسته اسلام ورنصیب کړي الله پاک هغه ته هدایت ثمامه ابن عثال یو د یمامي یو مشر د الله نبي مرګرو نیولې او نو مسجد نبوي کې ستنه پورې وتړو نو د الله نبي راغی ویل یا ثمامه څه حال دی وایي حال دا دی که قتل مې کې ان تقتل ذا رحم نو بدلی والا خلق میشته تپوس به د نه وکړي او که چېرته همداسې احسانا پیسې غواړي
نو پیسې م راسره ډېرې دي پیسې به درکم او که همداسې مې پرېږدې نو زه احسان قبلوونکی ما د احسان ناشکري نه کوم د الله نبي همداسې پرېښوست خو مسجد نبوي کې به د ملګرو بندګۍ کولې سجدې به وي عملونه به و ښه اخلاق به و دا د هغې نه متاثره کېده لږ لږ سبا بیا د الله نبي راغی بیا ورته چې څه حال دی همغه درې خبرې و په درېیمه ورځ بیا د الله نبي علیه السلام ته تپوس وایي که وجنه مې خو تپوس والا مې شته که پیسې لې پیسې م شته که همداسې مې پرېږدې احسان دې منم د الله نبي ملګرو ته یې خوشې کوي همداسې یې کولاو چې کولاو یې که لاړ او بار هغه ځای کې هلته اوبه وې ویلم بل غسل یې وکړو او بېرته راننوت او ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله زه ګویي کوم چې الله یو ذات دی او محمد د الله رسول او بیا ورته وایي چې د الله نبي په ټولو دینونو کې ماته ستا دین ډېر بدترین دین کاره کېده لیکن نن ماته په ټولو دینونو کې ستا دین ډېر محبوب دین کاري په ټولو ښارونو کې ماته مدینه ډېر بدترین ځای کاره کېده لیکن نن ماته په ټولو ښارونو کې مدینه محبوب ځای کاري په ټولو شکلونو قوارو کې ستا شکل او قواره ماته ډېره بده کاره کېده لیکن نن ماته په ټولو شکلونو کې د ځمکې د پاسه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قواره د ټولو نه قیمتي کاره کی نو ګوره درې ورځو ماحول هغه داسې متاثره ځکه لږ شی خیر به کې وي نابت نو چې یو مؤمن مسلمان دی او کلمې م ویلې مونځ اودس م کوي الله او رسول م مني هغه کې لږ شی د انابت وي او د بندګۍ ماده وي هغه الله ضرور حق ته رارسوي خو ډېر مسلمانان د حق مقابلې ولې کوي مسلمانان ولې پازابوي حق پرست علما د جماعتونو نه ولې وباسي اختلافات او جګړې ولې کوي په دې زړونو کې دومره د انابت ماده نشته د خیر طرف ته میلان پکې نشته ضد او عناد نه ډک دي نو چې د ضد او عناد نه د یو سړي زړه ډکي هغه ته که د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان مبارکه جبم تشریح وکړي الله ورته هدایت نه کوي دې د وجې نه ځان کې د انابت ماده پیدا کړي داسې مه وایه چې یاره دا عمل ځکه نه کوم چې دا پلانکین کوي دې علما خواله ځکه نه ورځم چې دا پلانکین دي دې جومات ته ځکه نه راځم چې دا پلان نه ځان کې انابت پیدا کړي چې د الله او د رسول خبره وه کوم عمل به د قرآن سنت نه دلیلو په سر سترګو هغې ته تسلیمېږه ستا زړې مني او که نه مني په سر سترګو ته وایې چې دا د الله او د رسول حکم زه به سیم او د الله او د رسول حکم مخالفت به کوم زه به سیم او زما علم به صحیح نو زما عزتمندو ځان کې د عاجزۍ د هر خیر د طلب ماده دارنګې انابت دا ښایسته صفت دا چې الله چاته ورکي الله یې په خپله حق ته رسوي او زموږ دور خو دومره پراخي ده که په نیټ کې ته ګورې د 200 نه زیات علماو بیان یو خبره کې د شک شه د یو عالم خبره واوره د هغې مقابل کې د بل واوره تا ته تیاره او رڼا ښکاره کي کتابونه لیکل شوي دي الحمدلله هره خبره اردو عربی فارسی کې شته ښایسته علما موجود دي مسله کې د شک راغی راشه تپوس اوس خو د انسان د هدایت دپاره ډېرې لارې الله خلاصي کړي چې یو سړي کې بیا هم عناد او ضدي او صحیح هدایت او حق ته نه راځي دا به د بدبختي وي نو دې د وجې نه چا کې چې د الله لږه ډېره د بندګۍ صفت وي چا کې د انابت د عاجزۍ او د طلب صفت وي الله دا انسان خیر ته رسوي کله کله د دې خبرې د فکر کوم چې ډېر خلک داسې دي چې مونځ به هم نه کوو الله ورته د مانځه ګیره به نه وه الله ورته د ګیرې توفیق بل یو عمل دا ډېر خیرونه به الله را جمع کړه دا څه وجه ده
نو یو وجه دا کاری د خلکو کې د انابت صفتو خیر طرف ته د میلان صفتو الله بګی دا ټول خیسته صفتونه پیدا کړ د خیسته علماء لرازی او خیر ته حاصلې نو دا بګی د انابت ماده کله کله د سې چې مور او پلار کې یو خیری پاوی کې یو خېګړو یو ښه صفت پاتې شوی دا غوی د خیرونو او برکات داسې شي چې بچی باندې الله پاک رحم وکړي کله داسې په جاهلیت کې بدګي یو ښه عادتونه او ښه خوینه خیسته صفتونه بګي هغه د وجه نه الله پاک دته ایسته د اسلام نعمت هم ورکړي نو زما عزتمندو ځان کې عاجزي پیدا کول طلب پیدا کول دا خیسته صفت دی الله انسان ته هدایت کوي الله دې موږ او تاسو کې د بندګۍ او د عاجزۍ صفت پیدا کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولسائر المؤمنين